إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران. وقال النبي صلى الله عليه وسلم انصر الظالم والمظلوم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ټولو نه اول خو د ماموزو قوم ډېره شکریا چې دا ډېر په ګانټه دا سره نن وړه کټه زموږ استقبال یې وکړ او دا رقصې ټول مجموعه لګېدلې د خبرو دا انتظار کوي. زه صرف دې خبرې کوم. خبره ده چې دا کوم قوم دی ماموزو د دې والا نامه په سینټ کې چې هغه سیرې د موڅوره د ډسټرک ممبر دی هغه صرف واحد سینیټر دی چې هغه پی کې 94 اورنګزیب خان دی. صرف د دې قوم اواز اوچت کړی هغه اورنګزیب اوچت کړی دی. د دې قوم که چکونو مسله لري که د ابا کورونه دي دغه مسله لري که د روډونو مسله لري په سینټ کې هغه آزادونه جوړ شوی هم خو د هغه د تاسو د ماموزي قوم مسله اوچته کړې ده. دویمه خبره د ووټ دی. که ووټ نن سبا تاسو ورکو ما هغه هم دا خبره وکړه که ووټ ته اسلام دپاره ورکړې نو دا ووټ په ته بیا عمران خان ته ورکړي ولې چې هغه اسلاموفوبیا هغه په کافرو ملک کې دا خبره وکړه چې ایاک نعبد و ایاک نستعین. هغه کافرو ملک ته دا پیغام ورکړ چې څوک د نبی کریم صلی الله علیه وسلم کټون جوړوي نو هغه د مسلمان په زړه باندې چړې تېرول دي. دا بند کو که ته اسلام دپاره ووټ ورکړې نو ته به بیا عمران خان ته ورکړې ځکه چې هغه جوماتونو کې سولرې ولګولې. صحت دپاره ووټ ورکړې نو ته به عمران خان ته ورکړې چې په ډسټرک اورکزۍ کې 12 کروڑ روپیو علاج هغه سرکاري د عمران خان صحت کارت باندې شوی دی. زه خپله هم هغه کې شامل یم. په دې جامع کې به ډېر خلک وي چې هغه به صحت کارت باندې علاج کړی وي. که ته تعلیم دپاره ووټ ورکړې نو ته به بیا عمران خان ته ورکړې چې تعلیم کې هغه ډېر چینجینګ راوستلی دی. دا بچي وګوره وړه دي دا د یې ګیري ولې دا د پاکستان بچي نه دي. دا د ملک ازادي نه غواړي دا د ملک والا د تعلیم والا ازادي یو څه نه دی خسېله. چینج راوستو دپاره انشاءالله په 8 فروری باندې به یو داسې عدالت لاګي چې هغه دی کې به یو ته وي او یو به د تا ضمیر وي. که ته اسلام ته ووټ ورکړې نو په ته به پی ټي آی ته ووټ ورکړي. که ته بیا بل چا ته ووټ ورته کړه نو تا به بیا هغه ووټ چې کوم دی هغو خلکو ته چې هغه به یا زردري وي او هغه به یا نواز شریف وي او هغه به بیا د هغه کار کړي لکه دا کورونه بیا تاسو نه ویر کړي. دا خو اوس بیا خوري لږ میلیارډ دي بېخله بوده به ورکړي. په خیرات سره راوځو د جبر خلاف راوځو د ظلم خلاف راوځو او په 8 فروری باندې یوه ټپه په سترګې باندې ولګو. سنیټر صاحب دا خبره ډېره کړي چې یوه 2 سترګې نظیر یو و انشاءالله ما د سترګې نشون ځکه راخستی د ټول 18 کاله قومه اورګزي ته به زه په یوې سترګې نظیر باندې ګورم. خو دویم ووټ چې کوم دی د موینه کې هغه د شهد مکې دی موږ ورته مچکي یو انشاءالله هغه د ګبینو مچکي کوم دی. دویم ووټ ته هغه دی دغه نوم یې دا دی راغلی دی هغه طرف نه تاسو دا درخواست دی چې دویم ووټ اینه کې هغه موږ دپاره ډېر هم دی هغه مچکي ته ورکړو.